सूरत रहमान की आयत थे यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान बेदा माना दे अर रज द अल्लाह पे शान की। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि कुल्ल यौमिन हुवा फी शान चिशान अस्ते चिशान, यानी औसाफ कमाले तु नदारत पायान। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान यानी उस्ताद कमाल औसाफ चिदी अगस अंदाजा न लड़ी। नाज़िजान अर्ज में दाओ चार अवज दा अल्लाह नवे नवे शानी, हर अवज दा अल्लाह नवे नवे कारी। उरस तेरा पे यो ख्याल के शपा तेरा पे बल ख्याल के सहर जरा पासे बल ख्याल दरता जोड़ी कोलिश कना ताता इस मालूमात निश्ता इस इल्म दरता निश्ता कि मां सरबा बेगाल सकीगी, मां सरबा सबाल सकीगी, मां सरब मिलट पस सकीगी। इस पता दा टोल इख्तियारात और इरादी चीदी दा सिर्फ और सिर्फ द परवरदिगार आलम पलास की भी दा बंदा पलास की भी। अल्लाह पाक का कमजोर है और रवीशी कमजोर है। अल्लाह नन पे पाकिस्तान के ओगोरा तुमरा घट घट ईरानी ओली दी अखलासों दरा की लगी। अगर पेरी द पुलिस चे पता बदू उधरोले और तब देनी है आगा खलक ओगोरा नन आगा पेरे द पुलिस पागो वलारी भी और आगा पुलिस अगो नहीं हुई। दा अल्लाह पाक अरो रोज नवे नवे शान दर तखई चित्तदा ख्याल उनकी चलता चीजें जोरावर नशमरानी में दौलतमंद नशमरानी में ये दो कसानी नहीं ली अबल औरत अखबार की लिखनी योलस अरब रुपए बार मुल्कों ने तोड़ी योलस अरब रुपए योलस अरब रुपए की चा सरई अगर सुखनियश बगैर द खुदा पिंदगा बनी आदम खुदा दर तरौनी वो दरते खई कि दाऊ गोरा जमा गिरफ्त की राशि और ये चीनी सन ने दौलत खलासोलेश ने मठ खलासोलेश ने दल खलासोलेश ले दुनिया और सारा मरगिरी लेकिन अल्लाह गिरफ्त की राशि बेसुखी खलास। कुरान करीम की यह सूरत पे अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील
منځونو کې اوري. افسوس دا دی چې دا ټول عبرتونه به تاسو ته پته وي، او که تاسو نه غوندې د قرآن سره اشنایي جوړه کړې په دې جماعتونو کې وګوره اکثر امامان چې دي هغه لوی علما دي. په محله کې چری چام دا مطالبه نه کړه. مولانا صاحب ماسختن مونږ ټول ازګاریو او دا د خدای قرآن مونږ ته پړاو کا چې دې کې په 23 کاله کې خدای پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي دا مطالبه چا مونږ یا دې جماعتونو کې تاسو وګورئ کله دا تبلیغ والا پسې روزه راشي اعلان شي چې کې نه څه دین به بیانېږي. نو کوم سره چې ګوري کړي چته یو د جماعت باروزي هغه ته مورمړي پلارمړي د سلور کا سکینی او اور په د اختر د سپینګری د دې تخله د چرګ مرز راوړي دا څه تختی. پرون تاسو کته ما یې زبا صحت می ٹھیک نه دی، افسوس دا دی چې چرته پسې روزه لار شم او یو سړی پاسې دو او د خبدل ته ون چې راوي نيسي او په دې جمعات کې دا غل امتیاز د سپېګمون راو بس ولې تکافر کوم در تکافر ښکارو ولې تخت مرګ له و او کله کله کوتک نوم کار غسل پکاري. ا دې یو قادیانی او د سنی جګړه و دا قادیانانو چې باس کې خواغه ډېر تکړه دي نو چې هغه سنی ډېر تنگ کړو او بیا نه پوهېدو مخکې نو ټوپای لرې کړه او ډغرې ته ځان جوړ کو ولته نه سمېږي الا بتکریتن چې دس شو چې پرې پوهه په ډغره ووالو او دا ویني پیرامات کړی ول شو ول بس پر شو ما قادیانی ورته بس نو باندې سره کله نه تمیږي الا بتکریتن. زه په بلډګر کې امام ما یو سړی ورځ نيسته شو شور واچولو ولا ورځ نيسته شو ول داسې چې راشونی شوی چې راشونی شوی بلغه ټیم شوی کنه ته صدا افلاطون هي وزما کار دی وجنون راغلی ته نه کېږي په جماعت کې نه راوونی وو په نته په خاطر دغه د جماعت د کړکۍ نه بار ورغولو او ورپسې ورپوت کو بار په تلته وو خاطر هغه ورځ تر مرګ پورې بیا جماعت ترانه وي داسې خبيثه د جماعت کې پرې خپل نه دی پکار. جماعت کې جماعت ته چرانه نه وي خدای دې خلاق کا چې هلاک شي ته ځان مجرم تصور کی دا د خدای عدالت ته دا د خدای دربار دی دا داسې چې ورته ودرېږي د دې دا معنا ده چې خدای د ټول ګناهونو پیټنی په سر کې خو او تا ته ودرې د معافي غواړم نو چې دا تصور د چای ما د نور کړتین کی په جماعت ها خبره کوي کنه کړت وی ته چې د مجستریټ عدالت ته نه نوځي او پېښېږي څنګه ولاړ لکه د سپوږمۍ پولیس تانه ته چې ورمنه وګوري د تانهوار سچو سره په مخ کې ولاړ څنګه ولاړ لکه د سپوږمۍ ته د خدای کور ته راغلی دلته بدمعشي کې ځان نه د افلاطون جوړ کړو نه په دې دروازه چې رانه نوځي نو ته به چې خدای مجرم یم ډېر غلطۍ او ډېر ګناهونه مې کړي دي معافي غواړم
دې دروازه چې رانه نو نو غلی به یو طرف ته کېني غلی سر به دې چټ کړی او الله سره به دې لینک لګولی او به چې خدای معافي غواړم خدای معافي غواړم خدای ډېر ګناهګارم ستا د امتحاناتو تاب نه لرم یا الله ما د خپل امتحاناتو نه په خپل امن امان کې ساته دا تصور به دی دا فکر به دی عزیزانو ما یو واقعه یاد شوه چې د یمن یو گورنر ابراهیم نیو هغه چانه تاسو کو چې د مکی ته خلک څه لپاره دي وی چالتا بیت الله شریف دی خلک ته طواف کوي د خدای کور دی وسه شه دی کوټه ده ویخه په یمن کې ډېر مزیدار او خسته کوټه جوړ کړه او په ټول یمن کې اعلان وکړو چې کعبه مې دلته جوړ کړه نن نه بعد به د یمن سره مکی ته نزي گورنر صاحب حکم د مکی او دو سړي تلي یمن ته او خیال یې وکړو چې دې بدبخت خو د خدای مقابله کړې ده دې سره څه پکار د شپې ورغلي دي چې څوک پکې نه نو دا هغه چې دا کومه کوټه جوړه کړې وه په دې کې یو دسمات یې کړی دی هغه د مکې سړي چې زه د خپل خدای د کعبې بدل تا نه علم دا خدای په حکم جوړه ده دا تا جوړه کړې ده سار چې پته ولګېده چې د ابراهه په کعبه کې خو چا دسمات یې کړی دی چې دسمات یې کړی دی چې ښه سیډي والا راوغوښته چې په 2 ورځو کې سړی غواړم چې دا چا کړي دي سیډي والا خوشي شو ورپسې او صاحب هغه بکی سړی چې هغه را پیدا کړو راوستو گورنر صاحب ته پیش کو وی دا تا کړي دي ویلې اوج ولې ویلې زما د خدای کعبه چې ده په مکه کې هغې ته چې څوک کاږه وګوري نو سر یې غوسېږي دې باندې هم تا د کعبه نامه ایښې وه نو ما کته چې دې کې څه کرامت شته او که نشته او گورنر صاحب والله که هېڅ پکې شته ما پکې غول کول په ما هېڅ هم ونه شو ویلې ښه ویلې ویل والله که تر هغې پورې په آرام کېنم چې تر څو پورې ما ستا د خدای کعبه ورانه کړې نه اتیان تیار کړ فوج تیار کړو او مکې ته راوست هلته ډېره شو چې وخت ورته مقرره او سره د فوج او د اتیانو به په دې کعبه ټیک کوو کعبه به ورانو په دې کې ابو طالب صاحب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو داغو خان ونیو د ابرهه فوجیانو نو ورپسې ورغی ویلې زما او خان د فوجیانو نیولي دي هغه ورته وایي چې مونږه ستا د خدای کعبې ورانولو ته راغلي د هغې تپوس نه کوې د اوښانو تپوس کوې د ابو طالب دې جواب ته ګوره ورته ویل صاحبه خبره دا ده چې کوم شی زما دی د هغې تپوس زه کوم او چې کوم شی د خدای دی د هغې تپوس به خدای کوي زما څه کار دی چې زه د هغې تپوس کوم کعبه د خدای ده خدای به تپوس کوي او خان زما او زه تپوس ته راغلی
ولخا ورکیو ښا چې څو وخت کې ورځ معینه کړه اتیان مخکې فوج ورپسې او اټی کې په کعبه باندې کولو اوس خدای ته ګوره کته خدای سره جازمه نشته خدای سره اټمی بمونه نشته تماشا کوه ابابیل مارغان دي اوس په یو سکند کې مارغان لاړه د خور نه دو کانی سدرې کانی راوغست یو په مخوکه کې او دو په دې پنجو کې او په دې اتیان او په دې فوج راغ چراله اوس قرآن څه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر آية نقول كيف فعل ربك بأصحاب الفيل چې څنګه کار وکړو الله دا خاوندانو د اتیانو سره څه ورسره وکړو ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل مارغان فراولېږل واړه واړه د ډېرې د ګټ کې مړکان یو په مخوکه کې او دوه په پنجو کې نیولي او ابابیل مارغانو ته د پاس نه بمباری شروع کړه یو کانه بچ داتی په دملا را پریوتو نو لاندې به تیوتو دومره غار به پکې کړو د سړي په سر به چې را پریوتو لاندې به تیوتو دومره غار به پکې کړو الله خدای سمي ور سره وکړه ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سمتي جوړ کړ فجعلهم كعصف مأكول انہیں گرزول دا اتیان او دا فوجیان داسې لکه د ساروو په خپل کې چې غیا پایمال شوي وي جوار ورته واچې پانی پیوخري ډنډرې یو ځای پروتي پانی بل ځای پرتی دغسې د اتیان خپې یو ځای پرتی وي سرونه بل ځای پراته وي د سړو خپې یو ځای پرتی وي سرونه بل ځای پراته خدا پاک دې کولی شي کني شي یو دومره شي د لاسه ابابیل کل دومره غوندې مارغه دی په دومره شي باندې اتی راسم لولو لن مثال وګورئ په کابل کې لن روس هغه طاقت چې امریکا بم تیارې ده چین بم تیارې دو برطانیه بم تیارې ده روس هغه طاقت هغه روس نن په دې ببرو ګیرو د ببرو سرونو والا باندې الله د روس څخه انجام کړو ګورئ بیا د چچنیا خلق وګورئ د چچنیا جنکای چې کومې دي هغه راکټې چلی نن د چچنیا او د افغانستان د لاسه روس د صفا هستی نه مټاو دا نو آیا چې زه زورور ما ته څوک څه ویلی نشي
امریکې ته که زوروره تا ته که دنیا کې پزمکه څوک څه نشي ویلی اسمان خو درته ویلی شي که نشي نن د اسمان نه یو غلی 5 کیلو در باندې راورولی شي که نشي راوړو یو طوفان چې په دې ورځو کې راشي دا ثابت بلډینګ هغه طوفان اوچت کې 10 میله لرې وغورځوي نن د اسمان اراده امریکې ته په غوسه شوي دي انجام به ګوره ان شاء الله ما نن نه 10 کاله مخکې یو خبره کړې وه چې په کابل کې هغه صحابه پراته دي چې فی الحال په قبرونو کې ثابت پراته دي د پیمانار په مقبره کې فی الحال زمونږ استادو کابل استاد خدای دې غریق رحمت کی من ته قسم وخورو چې په دې لار به سبق تطلم پاغادیه کې یو سوره شو چې ما پکې وکړه نو وکړه صحابه پکې ثابت پراته نمایي چې روس د صحابه په قبرونو بمباری کړی دا انجام به ګورئ بیا په صدر صدام حسین په ملک سنا نه ده په عراق کې اهل بیت رسول پراته دي حضرت علی پکې پروت دی امام ابو حنیفه پکې پروت دی شیخ عبدالقادر جیلانی پکې پروت دی په دې عراق دی امریکای بمباری کړي و انجام به ان شاء الله که ژوندې ما ژوندې نو تاسو ژوندې درته به خیر چې الله به دې امریکای سره څه چل کوي تاسو خیال راکړئ اوس عزیزانو د عبرت خبره یو مزیداره اخیری کې بل ده د ابرهه په نوم باندې چې کوم کاني مارغه راوړو هغه منډې کړې و تختېدو چې و تختېدو یمن بادشاہ ته ورغی وی څنګه چلو شو کعبه دې ورانه کړه هغه وی صاحب دلته واجبه کار وشو مارغان رااله پاس نه واړو واړو کانی روغورګو لتیانم تبا شو فوجم تبا مارغه څه مطلب شو بادشاہ ورته مارغه زما ځانو د خون خبره ده چې بادشاہ ورته وایي چې مارغانو څنګه اتیانو نشته فوجي نشته کوم مارغه چې د دې په نامه باندې کانی وروړي مارغه ورپسې تلو شام ته پر روشندان کې ناست څنګه مارغان ولجی دادي بس مارغه راټوب کو د بادشاہ په سر امکان را لړا کو د ابراهه په سر پانه را لړا کو لاندې 300 دومره سورنګ پکې جوړ کو په تخت د پاسه مردار کو رحمان بابا چوي دروغ نه دي چې د اجل سره په تخت بدل راشي اجل سره په تخت بدل راشي ناګهانه بتالاشي وایم تا ډېر ما تکړه مړی د قبر جنوم ډېر ما تکړه مړی د قبر جنوم چې د قبر به نلی دل هچاتا ایمان چالم تر کیف فعل ربک په منځ کې وایي نو دې واقعي ته سوچ کوي چې په دې دمر صورت کې الله څومره عظیم واقعا بیان کړي څومره عظیم واقعا بیان نو الله پاک دې د غرور نه موږ وسه عزیزانو په قیامت کې هر ګناه چې الله وغواړي معاف پې کی اور څه به معاف و جنت
یو ګناه د غرور چې دا ځان ته ویل زه دا به الله بالکل نه معاف کړي ځکه چې زه د بل چا خاصه نه ده سوا د پروردګار عالم. نن که قوم دړه ورو ته ولاړ دی او په قطار ولاړ دی نو الله د ملک بادشاہان د جیلونو غسخا ورو ته نه دي کېنولي خوري نه کته یو چې فاین وړه خراب دي یا پلانی خراب دي یا پلانی خراب دي دغه خراب وړه من خدای په چا خوري. ستا په پاکستان داسې بادشاہان تیر شوي دي چې د خپل ملک اوبه به یې نسکلي د جاپان او فرانس نه به ورته اوبه راکړي تر د دې اوبو کې دغه دي دا شګي دي اوبه به د خپل ملک نسکلي. نن هغه د دې ټټای تاسو لیدلي ما لیدلي دي دوی 14 ماتي ته په ټټای کې کېني که نه موږ خو په لاس ځان پاکو که نه که نه په بل شي ځان پاکوئ موږ خو یا لوټه استعمالوو یا اوبه استعمالوو هغې چې کوم فلش کې کېني 14 ماتې وکړي نو بټن دبو کې اوبه لاندې نه راشي دا سنبه یې ورته ووینځي. نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې ده هغه به په اراده باندې کیږي او په اراده کې بیا علا به کیږي چې ګناه ته وکړي ګناه دې ونه کړه نو دا ګناه به لیکلی کېږي نه او که د نیک کار اراده دې وکړه دا اراده دې وکړه چې زه جماعت لازم او لاره کې څه واقعه پیښه شوه او ته پاتې شوې نو دا اراده د جماعت د تلو د ستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکلی شي. دا اراده دې وکړه چې پلانې سړی نن اوړه ورته نه دي میلاو شوي غریب دی کور ته ورځم چې د وړو پیسې ورکړم چې روټۍ ځان له راوړي او لاره کې څه واقعه پیښه شوه او ور نه راغی نو دا نیکي دی الله پاک لیکلی کېږي. عزیزانو نن وګورئ ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی خو دا د دې ارادې خرابې دي که څه عذاب په نازل دی داسې قطارونه دړه وړو ته ولاړي قطارونه دړه وړو ته ولاړي هر سړی چې ګوري په اوږه دړه وړو پنډو کې ایښي او روان کړي دا د خدای قهر دی دا د خدای عذاب دی الله دې په خیریت سره لري. معجزانو عرض می دا کولو چې د ګناه اراده وکړي او یې نه کړي نو نه لیکلی کېږي او د نیکۍ چې اراده وکړي او یې نه کړي نو دا نیکي لیکلی کېږي. سره د بې پروايي ذات سره د بې نیاز ذات الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی دی او څومره مهرباني ور سره کړې ده. پاتې شو دا چې د قرآن خبرې ولی 1500 کاله وشو محفوظ دي تورات ولی محفوظ نه ده انجیل ولی محفوظ نه ده زبور ولی محفوظ نه ده صحائف چې ده هغه بالکل د صفحه هستی نه ولی میټاو شو محفوظ نه ده. هغه راز داو چې صحیفه د اسمان نه چې پیغمبرانو ته نازلې دي هغه به وقتی قانون وقتی او پیغمبر موجود دی قانون دی پیغمبر لاړو قانون ختم شو
تورات انجیل زبور چې دا هم وقتی قانونو. بیا د تورات انجیل زبور مليانو چې کوم تحریفات کړی دي تاسو وګورئ. انجیل دا آسمانی کتاب دی. د انجیل علماء